دا بېباکه ګرانو کتونکو په دغه روډ باندې به د ملګرو سره او د ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو چې دا جنرال فیض حمید دغه سزا ته په کم نظر ګوري او راتلونکي وخت کې نور کم امیدونه وابسته دي او هغه غدارانو ته د دې نه کم سبق ملاویږي. نو راځئ په دغه ریپورټ کې زموږ سره اوسئ. هارون دغه فیض حمید دې سزا ته په کم نظر ګورئ؟ یقینا چې دغه سزا کومه راغله دا د هغه خلکو لپاره یو عبرت دی کوم خلک چې دې وخت کې د ادارو خلاف لګیا دي یا د ملک خلاف په سازشونو کې مصروف دي. د ډېرو خلکو دا خیال و چې فیض حمید فوجي افسر دی او فوج په عدالت کې د هغه کیس دی نو کیدای شي چې هغه ته دغه سزا وورول شي. خو نن دغه سزا دا ثابته کړه چې فوج د نن چې کوم د احتساب دغه طریقې کار دی هغه یو بهتر طریقې کار دی او هغه کې که هر څوک راغی هغه د هغوی خپل فوجي وي که هغه فوج افسر وي او که د هغې فوج سپی وي چې هغه له سزا ورکولی شي. نو یقین وساتئ چې په دنیا کې یا په پاکستان کې بل هر یو کس کوي او هغه د ملک خلاف بغاوت کوي یا د ملک خلاف یا د ادارو خلاف هغه لګیا وي نو دا هغوی ته یو صافه سوتره پیغام دی چې دغه خلک د خپله رویې درستې کړي د ملک خلاف د ادارو خلاف د انډیا په چینلو یا د افغانستان سره ملګرتیا په صورت کې د دغه غداري او ملک سره دغه قسم لوبې نه کوي او که فرض که دغه لوبې کوي نو د دغې لوبو هغه انجام چې کوم دی هغه د فیض حمید په صورت کې مخې ته راغی چې 14 کاله هغه قید شو دا یوازې قید نه شو بلکې با مشقت قید شو. ماشاءالله دا کومه سزا دوی ته ورکړلی شوه دا خو بالکل د نه منلو خبره وه چې یو جنرال ته داسې سزا ورېدل نو چې داسې اقدام آرمی سایډ نه اوچت شو نو انشاءالله اوس به خلک بالکل سمجاو شي چې هر سړی د آرمی خلاف یا د ملک خلاف څه بغاوت پیلاوي نو انشاءالله د دې نه به سبق والي چې 14 کاله قید یو آرمی جنرال ته میلاو شي نو انشاءالله د عمل چې داسې چلیږي نو مخ په وړاندې به صحیح طریقې سلاو شي. فیض حمید چې دی د هغه حوالې سره چې دا کوم خبر راغی او 14 کاله قید با مشقت د هغې چې دی نو د آرمی اکټ لاندې او د کوم چې د آرمی عدالت دی د هغې لاندې چې د هغې ته سزا میلو شوه نو یقینا چې دا متوقع وه چې دا به میلاویږي. که مونږ د فوج حوالې سره خبر وکړو نو فوج چې دی نو د هغې خود احتسابي او د میرټ چې دی نو هغه ډېر کلیر دی. خو داسې مونږ د باجوا جنرال باجوا په کوم چیف اف آرمی سټاف چې و د هغه په هغه ټینور کې مونږ وګورو نو هم چې دی نو جنرالانو ته سزاګانې میلو شوې وې او جنرال جاوید یو داسې جنرال و چې هغه ته هم سزا میلو شوې وه او یو جنرال ته خو پکې سزای موت هم میلو شوی دی. دا کومه فیصله چې وشوه نو د دې نوعیت چې دی نو هغه بدل دی. کوم جنرال فیض حمید چې دی نو هغه باندې داسې الزام دی چې هغه د یو سیاسي جماعت لپاره چې دی نو دا ټول لابینګ کو په فوج کې چې دی نو دننه چې دی نو بغاوت شروع کو او دې سره سره چې دی نو د فوج مورال او 9 مای واقعه چې کوم دی نو هغه هم دې سره دغه کېږي دا کوم ثبوتونه چې راغلل نو د ثبوتونو په وجه باندې چې دی نو دته دغه سزا میلو شوه. خو دا زه هم دلته کې وایم عرفان شیرپور صاحب چې کومو ماهرین دي سیاسي ماهرین دي کم پوهان خلک دي کم دانشور دي کم انټلیکچوال دي هغوی دا وایي چې دا صرف دا سزا چې ده نو دا جنرال جنرال فیض حمید پورې چې دی نو دا محدود نشي کېدی. دا کو دا په اډیاله جیل کې چې کوم قیدیان دي هغوی ته هم دا یو وارننګ دی چې فوج چې دی نو خپل جرنیل چې دی نو هغه سزا ورکولی شي نو نن چې کوم دی نو سره د ثبوتونو چې دی نو هغه باندې دغه سزا ورولی شوه نو دا دغې خلکو دپاره هم سیاسي خلک دې هم چې دی نو ځان تیار ساتي دا چې کوم پوهان وي چې دې پسې کیدای شي د دوی نمبر هم وي. اګر کتونکو په دغه روډ باندې تاسو دغه ملګرو خبرې ترې واورېدې د جنرال فیض حمید د سزا والي سره و دلته دا خبر هم چې جنرال فیض حمید چې 16 کاله پس روزي نو دی به یو عام شهري وي د ده نه پلاټونه پنشن مراغات هغه کومه عقدې سره چې تړلې خبرې وي هغه هر څه ختم شو.